بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، یو واری بیا په دې زبرګ روزه کې د خپل پروګرام رنگ زما د خاورې سره د FM 90 زلمی د سټوډیو نه نیغ په نیغه زه او زما ملګری یعنی زه ستاسو کوربه حسن ساسو زما کوربه ملګری مزمل شاه. بالکل مزمل شاه حاضر دی د خپل درون خوږ مشر سره د حسن اساس صاحب سره. بالکل مینوالو غږ دی د FM 90 زلمی ریډیو نوخاره. بالکل تاسو پروګرام اورئ رنگ زما د خاورې. د روژې مبارکه میاشت. امید لرم د پاک الله نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک وئ، ښه به یې جوړ وئ او د ژوند په منډه تړله کې به مصروف یې. او که څوک داسې چې بیماران یي نو هغوی دپاره به دعا کوو او د دعا نه علاوه چې کوم دی نو چې هغه دی صبر وکړي، ځکه چې صبر ځان له یو لوی هنر دی. اساس صاحب صبر چې کوم دی، ځینې کارونه داسې هنر داسې لکه ځینې کارونه داسې چې هغه په دې چل ول مای نه کېږي، هغه لازمي صبر غواړي. نو صبر مشران وایي دا ځان له یو هنر دی. نه او بېشکه تاسو څنګه وینو الله تعالی هم په خپل عظیم کتاب کې وایي چې ان الله مع الصابرین، چې کوم خلک صبر کوونکي دي الله تعالی د هغوی سره دی. او چې الله تعالی د چا سره ولاړي نو بیا رک شغمونه بېشکه. او د روژه د روژې غالبا په آخري دغه کې اشاره کې مونږ داخل شوي یو او د نور کله په شان دا ځل چې کوم دی نو انشاءالله هم دا روژه په امن سره روانه ده او تیریږي. خو د آخري روژو کې خلکو ته لږه تنده او لوږه محسوسیږي، بلکې کمزوري محسوسیږي، بدن لږ شانې کمزوری لګي انسان ته. بالکل او دغه او د وړې خبرې په انسان باندې بدې لګي. نو تاسو څنګه چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی وایي صبر کوونکو سره یم. بالکل تاسو خبره چې که په موږ باندې بیماری دي که لوږه ده که دا، خو بس الله تعالی ته صبر کول دی او الله تعالی چې د هغې اجر په خپل هغه ورکوي. بالکل اکثر ځینې چا باندې تکلیف راشي یا څه داسې څه مصیبت شي نو خلک بیا وایي چې یاره دې له څه چل ول پکار دی چې لکه دا کار صحیح طریقې سره وشي او صحیح شي. نو ځینې کارونه داسې چې هغې سره چل ول چې کوم دی هغه نه کېږي. بالکل خصوصا چې کوم دی صحت سره بالکل نه کېږي، صحت سره بیخي نه کېږي. دغه شانې روجې دي نو لازمي خبره ده چې دا په صبر باندې نیولی کېږي. که موږ ډېر هم چغې جوغاړې وو دغه وکړو نو هغه نه کېږي. که جنګ جګړې وکړ څه وکړو هغه روژه نور هم د هغې هغه دغه هم خراب شي، د انسان د خولې خراب شي. نو جنګ جګړې او نور هم چې کوم دی صبر پکار دی. که انسان په صحت باندې لږ کمزوری شوی او د هغې سره دی چې نور تکلیف هم به ډېر نو دا د الله تعالی د طرفه یو امتحاني او انشاءالله تعالی په دې امتحانونو کې موږ دغه شانې کامیابیږو به او کامرانیږو به. خو صبر چې کوم دی نو هغه لازمي څیز دی، صبر به کوو. د انسان دغه د شخصیت اډانه چې کوم ده هغه په صبر باندې ده. او کوم انسان چې صبر کړی دی نو هغه چې دی الله تعالی هغه له بیا هغه مقام ورکړی دی. بېشکه که د جنګ شور شغربي په هغه کې د صبر ونه کوو نو ظاهره د به مورال هم ډون کېږي او صحت به هم خرابېږي. خبرې خو به کېږي خو نن یو خبره یو ملګری مونږ پکې کمی محسوسو او زموږ اورېدونکي به هم محسوس دی چې عبدالله شاه بغدادي صاحب مونږ کې نشته دی. هغه قدرمنو اوریدونکو او مینوالو د الله تعالی فضل دی بالکل روغ رمټ دی خو چرته تللی دی څه په کار څه مسله کې چې کوم دی بوخت دی او انشاءالله هغه موږ ته کار کړي. زما سلامونه زما اوریدونکو ته ووایه. خو مزمل شاه صاحب چې کوم دی نو هغه ته به دا خواست وکړم چې هغه د رابطې نمبر ووایي چې تاسو موږ ته SMS وکړئ، موږ ته پیرینګونه وکړئ او خپلې خبرې سره شریکې کړئ. د پروګرام ښایسته کړئ ځکه چې نن موږ سره ګل عبدالله شاه بغدادي صاحب نشته، پروګرام خو په هغه باندې راجوړو او خواږه مشران چې د چاني نو هغه مشران خو سپین سپېڅلي ټولې مشرانو باندې حجرې ښایسته محفلونه پې آباد دي، جوماتونه پې آباد دي، کورونه پې بالکل آباد دي، علاقې پې آباد دي. نو مشران الله دې مونږه د مشرانو د سایې نه چې کوم دی نو هغه نه محروموي. امین. او بالکل نمبر به ورته ووایم ځکه چې زمونږ د اورېدونکو دا محفل کې چې کوم دی نو ګډون به هغوی څنګه کوي نو هغه په نمبر باندې کېږي او د هغې سره مونږ سره څوک لایو خبرې کوي او که نه میسیجونه کوي، خپل ښکلي پیغامات رالېږي. نو بالکل هغوی ته موږ سترګې په لارې هرکلی ورته وایو. نو زموږ نمبر دی 0 337
90 بالکل 0318 دا زموږ سره د رابطې ښکلی نمبر دی. راشي په دې باندې ښکلي میسیجونه وکړئ او دې سره ښکلي پیغامات راولېږئ، شعرونه راولېږئ د اسلامي میاشته د دې حوالې سره. نور داسې اصلاحي خبرې وکړئ، څه پیغام راولېږئ چې اورېدونکو ته هم ترې پیدا ورسي. موږ هم ترې څه نه څه زده کړه وکړو، ځکه چې موږ هم راځو زده کړې دپاره که نه. صفر 318 337 90 دا زمونږ خطون نمبر دی. راشئ موږ سره رابطه وکړئ. حسن اساس صاحب دی، مزمل شاه دی، بالکل راغلي په دې سره غرمه کې هم تاسو لا چې هغه دغه هم راوړي خپل مینه مو راوړې ده. بالکل محترمو اورېدونکو، پروګرام رنګ زما د خاورې او سټوډیو د FM 19 زلمي نوخار او تاسو د کالونو د میسیجونو تمایو دا د روزې اخیری اشاره ده. بالکل نو زما په خیال چې په دې کې خلک سرسایه هم ورکوي، نو چې سرسایه مونږ هغه چاله ورکو چې څوک د دې مستحق دی. بهشک او روزه چې دا روزه د خوشحالو د بخنې او ډېر لویه د قیمتي میاشت وه او په تېرېدو شوه. نو دې کې دی الله تعالی او کې چې په موږ باندې خپل رحمتونه را نازل زموږ کوم دې بخنه او زموږ ګناهونه دې معاف کړي. بهشک قدرمنو اوریدونکو، د موږ سره نن چې کوم کمې محسوسېږي عبدالله شاه بغدادي صاحب، نو هغه داسې نه ده چې چېرته چیلې کټۍ پسې تللی دی، ځکه چې غټ اختر خو ډېر خو هغه څه کار پسې تللی دی. هغه کو چې یاره زما اوریدونکو ته سلامونه، زما مینوالو ته سلامونه، ډېره مینه. نو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ پروګرام چې دی د FM 90 زلمي د سټوډیو نه تاسو ته نیغ په نیغه دی. تاسو په خپل مینه شریکولی شئ د SMS د لارې او د ټلیفون د لارې په 0318 337 90 یعنی 0318339090. زمونږ ترمینوال چې کوم دی، نو دې ټینګ کې خو یا دی چې عبادتونه مونږ ټیم هم تیر شو، تقریبا 1 بجه 1:30 پورې دا جمع کېږي. نو هغه
نو بالکل دغه شانې ښکلي محفلونه به را جوړو، نو عبادتونه هم سټارټ دي، ټول لګیا دي خپل عبادتونه کوي، میسیجونه هم د دوی راځي، موږ سره به ښکلي بالکل روان شو میسیجونه او ښایسته میسیجونه به موږ ته رالیږي. ګورو چې د کال په لار باندې موږ سره څوک دی کالونه ومخلو او هغې سره نعتونه هم نن شاملو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مو چې په خیر حالیت یو. بالکل شکر دی. دعا د نامه هم سره کم ځای نه څنګه حال دی؟ ټیک ټاک ثوابی ټولو باندې سلامونه. زموږ د اړخه څه تېرېږي؟ عبادتونه څنګه روان دي؟ نور صحت هم څنګه دی؟ ډیره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوشحاله او آباد اوسئ. ډیره مننه. ډیره مننه قدرمن شي ګرانه چې څنګه ته وویل چې په روژو باندې څوک نه پوهېږي. یقیني خبره ده پرونی موسم سره پرونو څاڅکو سره چې دی نو موسم ډېر ښایسته شوی دی، ډېر ښایسته او کني دا 2-4 ورځې چې کوم دی نو ګرمي سیوا شوې وه، تنده هم لګېده، ماښام به لوږه هم نه وه، ولې چې تندې زور کړی او بیا موږ چې کوم دی په شربتو کې واوره اچول شروع کړو. نو قدرمنو واوره ډېره مه استعمالوئ ځکه چې نن سبا دا بیماری چې دا کرونا روانه ده، دغه کرونا د یخ نه او د تریو نه لګي، نو دې نه لږ ځان وساتئ. بالکل احتیاط چې کوم نه ډېر لازمي دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بالکل شکر دی. ستاسو دعاګانې خپل ریډیو आवाज دې مکمل بند کا او خبرې اترې چې کوم دی نو بیا موږ سره وکړه. دوی کال ډراپ شو. وی السلام علیکم. زه فایق احمد یم او دا ستاسو پروګرام مونږه د رستم د مچۍ کلي نه اورو او ستاسو پروګرام ماشاءالله ډېر ښکلی دی او دا ستاسو ټول ټیم ته سلامونه. نور میسیج نیمګړی راغلی دی نو چې پوره شي هغه بیا شامل کړو. فایق احمد ډېره فایق احمد صاحب ډېره مننه قدرمن شي چې د رستم د ښکلي سیمې نه تاسو کالو کو او موږ سره رابطه وکړله، میسج مو وکړو، زموږ مینوال سره خپله مینه مو شریکه کړله. او رستم علاقه مزمل شاه صاحب ډېره زبردسته ده، خاص کر دغه ځای کې تندوړي ساګ ډېر زیات کېږي. بالکل. او د تندوړي ساګ ډېر ښایسته ساګ وي. زه الله دې نصیب پکې زمونږ امین. څوک دی کال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دی؟ بالکل شکر دی. دعاګانې. څوک د کم ځای نه زما وروره؟ جی زه جهانګیري نه خبره کوم، ټیلر دکان نه نوید استاد. نوید استاد څنګه حال دی؟ ټیک ټاک یې ښه؟ او جی سبا دا لګډون لګی دي څه مسله ده جی؟ دا موږ څه کوو؟ څنګه دا خلک وایي دا لګډون لګی پوه شوې د دې به څه کېږي جی؟ لاکډاون خو لګېږي، خو الله دې خیر راپېښ کړي. د الله نه به سوال کوو ځکه چې په دې خبرې کوو او په دې باندې خبرې اترې هم کوو په دې باندې. بالکل دې باندې خبرې اترې کوو ان شاء الله تعالی. تاسو پروګرام اورئ ټیک ده؟ ډېره مننه. الله دې خوشحاله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دا ملګری وایي چې لاکډاون ولې لګېږي؟ نو لاکډاون خو دا دی چې څوک هسې خو نه لګوي که نه، نو دا دی د خلکو صحتونو دپاره د خپل چې انسان ژوندی وي نو دی به خپل بچو له محنت هم وکړي، منډې تړلې به مو وایي که نه. خو چې یو انسان دا دی چې ته احتیاط نه کوې، خپل صحت خیال نه ساتي، نو په خپل هم سړی بار بیمار شي، دننه بیماري راوړي. نو لاکډاون په دې وجه باندې لګي، ښه سوچ باندې لګي، بد سوچ باندې نه لګي، ځکه چې زمونږ مزمل شاه صاحب نوید استاد ډېره ښکلې خبرې وکړه چې لاکډاون لګي د جهانګیري نه د کال کړی چې دا زموږ دپاره تکلیف دی. خو نوید صاحب که تاسو ګورئ د ګاونډي په نسبت باندې ګاونډي وایي چې دنه زه ښایسته یم، زما ته کپړې هم ښایسته یي، صحتمند یم، زما بچي دي 2-3 قسمه کټوۍ ترکاری دي هم خوري، زما بچي دي ښه سکول ته ځي، پرایویټ سکول ته ځي، د صحتمند یم، زما بچي دي هم صحتمند دي. نو دغسې تاسو وګورئ زموږ په ملک کې چې لاکډاون دا فیصله شوې ده دا لګي، نو دا تاسو ګورئ کوم څه ګاونډي ملک چې دی انډیا په هغه کې داسې دغه روان دی چې هغې کې مړي چې دی نو په نمبر پراته وي، نمبر یې په افتوپ وي، نمبر نه رئیسوي لپاره. بالکل
نو خدای لرګي ورسره ختم دغه لرګي ورسره ختم شو. اول ته کې د موسمیاتو والوي چې موسم خراب شو وریځ په الوګي سیوا شوی دا د بدرنګ لوګي بره د مړو روان دي. بالکل نو نبی استاد خبره دادا چې د پاکستان کم چې حکومت ته کم چې دلته کې سکیورټي داری دی هغه دا نه غواړي چې مونږ پورې د سوکو خان دي زموږ صحتونه دي خراب شي او مونږ دې چې نو د دې مې وجه نه مړ شو. امید دې مونږ د لوګي نه بدومره مړ نشو که سمرا دا وباره لدین او مونږ ډیر زیات خراب شو. یقیني خبره زمونږ د ملک عوامو کې د نیمه سیوا چې دې زموږ د مزدوران دي خواري کختي دکانداران دي ریډي والدي د ډیلیوریز د اړیمار دي هغه ته بلګه ګران وي خو د وبا دغه نه ان شاء الله ګران ني مونږ به د 2 ټیمو د 3 ټیمو په ځای 2 ټیم وخورو د 2 ټیم په یو ټیم وخورو ان شاء الله. صبر وکړو پروګرام سٹارټ کیوي نو اوس لکه څنګه چې دا د سره چلو نه هم دا څه نو نوی د استاد ستا پیغام چې دی ډیر زبردست پیغام مستا یو ګیله د حکومت نه ګیله وا مونږ خپل ګیله استا ګیله مونږ د ریډیو په ذریعہ باندې اعلی وکمنو ته ووروله چې تاسو لاک ډاون او لګوي خو د هغه خلکو خیال وساتئ چې کم خلک کمزورې دي. واقعي خبره ده مونږ ټول لم پکار دي پرس کا لاک ډاون لګي مونږ به اسلامي تعلیمات ته ګورو کنه چې اسلام مونږ ته سوي او مونږ په پاره باندې عمل کو. نو اسلام وایي چې یو ځای کې وبا وي نو حالت تک پکار دی نه د اغزي خلکو له پکار چې بل ځای ته لاړ شي ځکه چې هغه سپریډ نشي هغه خورا نشي کنه. اسلام بل خبره هم کوي چې ته د ریاست خبره مانی بالکل کوم خوره توسيږي په کوم دغه هغه حکومت خبره به تمنې ځکه چې دغه ریاست چې کوم دین هغه ستاده پارا ستاده وجود ستاده تحفظ د پاره دیوال لې تا د مختلفو خلکو نه بچکی تا د حادثاتو نه بچکی نو چې تا بچکی نو به ته خبره مانی. بالکل او بل طرف ته کوم وګورو پرس کا ریاست دای چې لګ ډیره کمزوري پکې راځي یا ځینې زیات تر رسیدې نشي لکه اوس لاک ډاون ولګي کلی کنه یا داسي غریبانان خلک یو غوي ته تکلیف ډیره لکه دیاړي مزدورینی نور سني نو بیان هغه خلکو له پکاري د علاقو چې کوم شتمن خلک دي دا غوین د ذمہواری جوړیږي چې غوي خپل چم مالت او گاوند کې وګوري کنه چې څوک خراب دي څوک خدي چاته رس ضرورت دی چاته شتا چاته نشته نو ټول خپل مینس کې چې کم دي نو دا بیچاره او رورولې دغه چې کم دي دا اسلام کوي مونږ ټول لدا تعلیم راکې نو د سره د امتحان دی په مونږ باندې راغلی دی نو پای کې په کم چې کمزوري خلک دي اکثر دی چې کم غریبانان خلک دي په هغوی باندې امتحان دی چې هغوی صبر کوي نه کوي او کم چې شتمن خلک دي نو هغوی باندې دا امتحان دی چې دغه خلکو او دغه کوي کنه مدد کوي کنه د هغوی باره کې سوچ کوي کنه ځکه چې الله پاک چې کم دی نو که چاله وغواړي پیسې او دا دنیا چې کم دی ښه ډېره ورکولی شي که چا نه یې وغواړي نو اخیستی هم شي په یو سیکنډ کې بلکې ټیم به هم پکې نه لګي. مینوالو پروګرام رنګ زما د خاورې حسن اساس سے مزمل شاه روزانه خبرې ډېرې زیاتې چې کم دی نو بیا سړي نه غلطي کې خو بیا موږ کوشش کوو کنه محتاجي صاحب نشته اکلی نه کوي نو بیا په پروګرام نورم خسته نور به ډېر بخښته که تاسو ګورئ مزمل شاه صاحب په غړومبي لهر کې چې دی نو زمونږ کم چې مخیر حضراتو کم چې مالدار خلکو کم فلاحي تنظیمونو سرکارو نو هغه د دې خلکو سره چې کم ځای کې ودا کې سونه راکاره شو یا به بیروزګاری ونو ډېر لوی مرسته سره کوي لګیاو. بالکل خدا ځل چې دی نو مخیر خلک چې کم دی مالدار خلک هغه خاموش دي بالکل او کوم چې غیر سرکاري ادارې دي هغه خاموش دي نو دا ځل ډېر خلک د غربت او بیروزګاری سره مخ دي. د لاک ډاون کامیابی په دې نه تاسو مکمل چې دی نو هغه تاسو د ژوند ترکه چې کم دی تاسو ختمه کوي مکوي نه تاسو فاصله وساتئ تاسو د ماسک استعمال چې دی بالکل په ځان باندې فرض کړئ او چې د ماسک استعمال تاسو کوئ نو په دې کې به دغه چې دی نو د خطر او دا به ان شاء الله کم وي او که تاسو وګورئ نو دا 13 ورځو کې 12 ورځو کې زموږ د پښتونخوا مردان چې دی نو هغه کې 50% ته پکې دغه رسیدلی و کرونا خو الته کې د سخت لاک ډاون د وجې نه هغه سیس چې دی په 13 ورځو کې هغه راغې 4-5% ته راغې. بالکل نو دا حکومت چې کوم ځای کې لاک ډاون لګي د حکومت هم دا خوښه ني ځکه چې حکومت لاک ډاون لګي نو الته کې د حکومت تاوان هم کیږي ولی چې الته کې خرڅ اخستل خرڅول نه کیږي تجارت بند شي تجارت بند شي ټیکس په کوم حکومت اخلي راځي واقعي خبر ټول نه زیاته مساله چې کوم د حکومت ته راځي
نو حکومت دغه برداشت کوي زموږ د پاره ویکسین راغوښتي دي ویکسین لګوي ځکه چې ویکسین لګول په دې باندې پکار دی چې دا ویکسین بالکل دا د وجود د پاره ډېر بهتر دی چې راتلونکي وخت کې په تاسو باندې به د دې بیماری حمله نه کیږي د دې اثر به ډېر کمزوري ډېر به کمزوري بالکل دغه صحیح خبره ده موږ چې کم د احتیاط ډېر زیات پکار دی ضروری نه راځي کینه یو انسان وي غریب نو د ماسک یا د بل سیس ضرورت دغه نشته دی وس مې نه کیږي نو په کار دی چې هر انسان د صفایي خیال وساتي بالکل صفایي چې کوم دی نو نیم ایمان دی نه ماسک د کور کې د خپل کپړې هم جوړېدلی شي دغه وایم کنه بالکل دا چې کوم دی نو هغه صادرګي چې کوم دی سپورټ کې هغه مې استعمالول شي پوز پټول شي اصل کې دا چې دا جراثیم چې کوم دی نو دا د پوز په ذریعہ باندې او د خولې په ذریعہ دی مې چې کوم دی نو زی بیا دنه پراته نو دنه بوتلو ته نه دی پرې خودل پکا دنه چې لاړ شي به ډیر وخت زما په خیال خاموش شي بیا چې کوم دی نو هغه په یو دم سره چې کوم دی هغه بلاس شي بالکل نو موږ ټول په کار دي چې هغه نه ځان د مخ کې نه چې کوم دی نو ځکه چې موږ انسانانی او انسان چې کوم دی د اشرف المخلوقات الله پاک پیدا کړی دی نو موږ ټول په کار دي عقل را کړی دی چې سوچ کو فکر کو ضروری نه ده نو سوچ فکر په کار دی مینوالو پروګرام رنګ زما د خوري او حسن اساس صاحب د مزمل شاده اف ام 90 زلمی رادیو نه ټیک تر 2 بجو پورې وزمنګ دا پروګرام به جاری ساری او نات طرف ته زو نات شریف او دا غینه بعد راځو لکه یاسین چې د قران خپل سینه کې ښکاری لکه یاسین چې د قران خپل سینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری ونا لیدل مخې داسې میل شوی یما ونا لیدلی مخې داسې میل شوی یما چې جلوی راته د زړه په آینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری لکه یاسین چې د قرآن ښکلې سینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری پام چې پشپ باندې الزام د تیارو پورې نکړای پام چې پشپ باندې الزام د تیارو پورې نکړای یا د نور جلوی و د نور جلوی خوګور ټولې شبینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاری ستا په ښودل نه چې کومو خلکو ته کړي دي ستا په ښودلې لار چې کومو خلکو ته کړي دي ځان ورته ټول عمر ناسته قرینه کې ښکاري داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاري داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاري مهر کومه قافله چې روزي لا وردي مهرک مقا فیل چگی روزی لوردی پل امیدون رات ناس پا سفینہ کی خکاری داس دل برمی پا مقام مدینہ کی خکاری داس دل برمی پا مقام مدینہ کی خکاری او لک یاسین چه د قرآن پاک سینہ کی خکاری داسې دلبر مې په مقام مدینه کې ښکاري داسې دلبر مې
په مکان مدینه کې ښکاري کو خدای شمیره بنا عربو تکلاړ خپل وطن مګا دوا بهتر دل رضوانا بهتر دل رضوانا بلبل بګا د سرو ګل ګلشن مګا دوا مانه کده دلی دغه هر صد قربان کا کمال دک جیداد نظر نمند جانان کا زړه صبر کا هر چانا زړه صبر کا هر چانا خپل دک پر دیلو زامن مګا دوا بهتر دل رضوانا بلبل بیا د سرو ګل ګلشن مګا دوا کو خدای شمیره بانا کو خدای شمیره بانا ربو تکلاړ خپل وطن مګا دوا بهتر دل رضوانا بلبل بیا د سرو ګل ګلشن مګا دوا سپرود چوریږي د الله برحمتنا کابینه د سیوا د مصطفی برکتنا دا یاد لري انسانا دا یاد لري انسانا دا یاد لري انسانا الله د رحمتونو بالمسكن ما یادوا الله د رحمتونو بالمسكن ما یادوا چې شرف سعادت ورته نصیب د جبرائیل لا با جمیل جبرائیل وحی جلیل قربان شد قرآن احکام داس دبل کتاب روشن مگا دوا بہتر دل رضوانا بلبل بیا دسرو گل گلشن مگا دوا و د پنچ پکی دیا صحابان د اسمان ستوری الله ورته پخپلا د رحمت په نظر ګوري الله ورته پخپلا د رحمت په نظر ګوري یا د پنځ پکې دی صحابان د اسمان ستوري الله ورته پخپلا د رحمت په نظر ګوري دا بالا د الله نا خټ کمیراب ګلاب المسکن مګا دوا بہتر دل رضوانا بہتر دل رضوانا بہتر دل رضوانا بلبل بیا دسرو گل گلشن مگا دوا بلبل بیا دسرو گل گلشن مگا دوا کرب شمیر بانا کرب شمیر بانا عربو تکلاړ خپل وطن مگا دوا کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي ازغي مه کره په خپو کې به دې خار شي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي ویلکم بیک یو ځل بیا هرکلې په خیرالې په پروګرام رنګ زما د خاورې کې بالکل د هر زیارت په ورځ څنګه چې تاسو ته پته ده ټیک د 1 بجې نه تر 2 بجو پورې موږ تاسو له پروګرام راوړو پروګرام کې تاسو هم راځئ ګډون کوئ موږ سره نن خپل مشر حسن اساس صاحب او زه مزمل شاه او عبدالله شاه بغدادي صاحب نن په چوټۍ دی خو دې ټیم کې یو کال راغلی کال طرف ته به ورشو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه د پروګرام ډېر مزیدار روان دی ډېر مننه الله دې خوشحال لره نامه دې راته وویله او د کوم ځای نه خبرې کوې خبرې کوم د میسانه زما وروره څنګه ښې ټیک ټاک روجي څنګه تېرېږي نور راته څه حال ووایه روجي خو شکر ډېرې مزیدارې تېرېږي سړی به خدای ته بس وایي عبادتونه پکې کوي بالکل بغیر د دغه سبب کې ګنا یوازې روجه کې دغه نه چې یوازې ته روجه کې خپل کارو یې مونږ لو دخلو بیا چې پوزیشن بیا بس بیا لو به واقعي خبره ده بالکل خبر هم دغه ده چې یوازې دا نه چې سړی خولې ته کورې چولې که نه نو
د دې روجي چې کوم دی نورم ډیر زیات یو کې ته مونږ او دغه تلاوتونه کې چې کوجش نه بیا غلا وول نه بیا لکه جوړ روجي نه کوي کنه لکه بیا زو بالکل هغه سړی ورو بالکل الله پاک نه چې کوم دی نو د خپل هدایت او د خپل بخښنې لپاره سوالونه موږ له ټول لکول پکار. نور اورېدونکو له بس پیغام ورکړي یا چاته سلامونه لیږل غواړي نو وایي زما مرور اورېدونکو دا یو پیغام به زه ورکړم چې یاره دا لکډاون چې کله د اختر شپې شي که نه نو دوی دا لکډاون ولګي لکه سیل ځایونه پارکونه مارکونه بند کړي لکه اوس روجو سرونو کې لکډاون لینې لګو روجي د منځ کې لکډاون ولګو چې خاص اختر له 15 ورځې پاتې کېږي نو دوی لکډاون ولګي لکه پروسه کړم دا چې اختر لګي راځي پاتې شي نو چې ځایونه پارکونه مارکونه خلکو له غریبانو د تګ راتګ بند کو که نه بالکل ناجیزه ده بالکل غلط کار دی. یاره غلط خو به ټیک شو سهاده پورې خو زمونږ دا خلک هم داسې دي که نه چې دوی بیا د عقل نه کار نه اخلي ځکه چې څومره خلک راغونډېږي هغومره چې کوم دی دا بیماري چې کوم دی په تیزۍ سره پیلاویږي. زمونږ در مخې حسن اساس صاحب وختي پروګرام کې ویل کېدی چې تاسو اورېدلي چې مونږ که زمونږ چې کوم دا نږدې او مونږ ته ګاونډي هېوادونه یې نو هغوی نه مونږ که سبق والو او فکر وکړو چې د صفایۍ او د یو ځای کې د ایسارېدو او د احتیاط چې کوم دی څومره موږ ته ضرورت دی نو هر چاته دغه شیان دی نو موږ له پکار دي چې احتیاط وکړو. هم صحیح ده که نه هم صحیح ده که نه خو لکه دونه قدرې کار دی چې تا خلک په څه کوي لکه اوس اختر مخه ده مارکېټونو له هله وزیر عزیز شاسم ماتم کوي لکه چې اختر مخه شي ورځې شپې شي یا زما روره نو و ټیک شو بالکل ته وې شاپینګونه کوي که نه نو یو انسان چې کله ژوندی که نه نو هغه ودي او د منډو تړلو او د دا ژوند دا کمې چې هلې ځلې دي دا به وکړي خو چې صحت چې کم دی جی خبره به دا وکړم چې احتیاط وښه شي که نه خو دا بیماري راویستو دا خپل دا د الله په کار دی که نه جز نیکه دی نی برابر نو ته نه مرې نو ټیک شو کنه الله پاک تا ته وی کنه چې یو ځای کې وبای نو نه به هغه ځینه چرته ځي او نه به د هغه ځینه بل ځای ته ځي تګ راتګ چې کوم دی خو اسلام تا ته وی کنه تا ته کوم چا ویلي چې لکه اسلام دا وایي چې صرف په الله لکه تګ راتګ یې ویلي لکه اوس چې د باره علاقو کې لکه ستا د خپل خپلوان دغه د مرګ هلته چې ته د بل کلي نه نشې تللی بالکل تک پکار دی خو احتیاط پکار دی کنه لمارو تک پکار دی لکه تک پکار دی لکه خپل خپلوان دې بل ما کلي کېږي بالکل مرګ هلته دي لکه هفته د بل کلي نه ونه نشې نو دې نه څه مطلب ده بیا به داسې دغه څه بالکل زمونږ په دې باندې خبرې طریقو حسن اساس صاحب هم خبرې کوي ډېره مننه الله دې خوشحال لره چې راغلی موږ سره خپل غږ شریک کو او خپل سوال راوړو ډېره مننه. جی اساس صاحب دوی وایي چې لکه یو علاقه کې هلته وبی فرض کا او ستاسو خپلواني او هغوی بیماران پراته وي که نه نو ته بیا لکه وي تګ وي دا بدې خبرې دي لکه دا زمونږ پښتون دغه دی دا مزمل شاه صاحب د روایاتو خبرې کوي د پښتون روایات په دنیا کې د ټولو قومونو زورور او زوردار ښایسته روایات دي بېشکه ځکه چې زمونږ غم د مړي نه درونی او غم د خادۍ نه درونی او خادي د غم نه واقعي بېشکه نو زمونږ په دغه روایاتو باندې مونږ په دنیا کې یاد یو چې مونږ په چمګاونډ په رشته دار او په وطنوالو په دې باندې مونږ ولاړ یو د هغې دپاره مونږ خپل سر هم ورکوو بېشک خو قدرمن وروره دا هم یاد خبره ده چې تا ته څنګه مزمل شاه صاحب وویل چې دا غالبا حدیث شریف دی چې په یو ځای کې وبا نو وبا ځای ته به نه ځي او که ته چېرې په کوم ځای کې یو هلته وبا ته نو هغه ځای نه بل ځای ته نه ځي تا یو خبره وکړه چې نیټه د نی برابر نو ته نشي مړ کېدی ستا به نیټه نی برابر یا به زما نیټه نی برابر خو زه به یو ځای تلم ما سره به بیماري راغلي زما د وجې به بل څوک مړ کېدی شي بل چاته لګېدی شي بل څوک مړ کېدی شي بل ته تکلیف رسېدی شي کېدی شي ما سره له 100 روپۍ وي یا د پرهیز یا په کور کې ما سره دومره غله دانه پرته وي چې زه په کور دننه خورم او زه قرنطین شم او وخت تېر کړم بالکل خو کېدی شي داسې بل کس وي چې زما د وجې نه هغه ته ولګي او هغه سره د رزق درک هم نه لګي بیمار مې صحت مې او دغه مې نو هغه نه کور مطلب چې هغه خو بیمار دی نو کور ټول خلک به سره بیماران د لوږې نه پراته وي ورسره نو قدرمنه وروره چې تا کومې خبرې وکړې جذباتي د مینې خبرې دي ځکه د پښتون د روایاتو خبرې دي د غم خادۍ خبره تا وکړله نو دا د وبا دور دی په دې کې د تا نه څوک ګیله نه کوي نه ما نه څوک ګیله کوي ته ما له ولې رانلې په دې کې چې کوم دی نه په دې کې ځان کنټرول وساتئ بهر موزئ بل تا ته چې په 8 تاریخ باندې حکومت اعلان کړی دی چې په ټول پاکستان کې د 8 نه 16 پورې ټول پاکستان کې لاک ډاون دی
نو صاحب تاسو سره نه ورځ سبانه ورځ شته دی ځان د پاره کور کې بنګړي اخلي و بچولا که پیزار اخلي واخله بیا په خپل ځان رحم وکړه په بچو رحم وکړه او په قوم رحم وکړه په دې ملک رحم وکړه او تا نه په دې څوک نه خپه کېږي ته چا جنازې له لا نړۍ تا نه په دې څوک نه خپه کېږي چا تپوس لا نړۍ بالکل بالکل رنګو کا تپوس وکړه او چې دلته ځینو هغه پیسې ورته ایزي پیسه کا بالکل هغه په ځان لړ سپرین ګولیا راوایي بالکل او بل خبره ده چې دا غم چې کم دی او دا بیماری دا نه ده چې کینی صرف په یو ځای کې ده او په دغه کې ده په هر ځای کې خوره ده بل دا چې یو کور کې چې کم دی نو د هر چا خپل یو کور یو د غیره جوړ کړي یو ځان له یو دنیا جوړه کړي کنه هغه دغه ارسي پای کې دغه ماشومانی دغه موري دغه پلاری دغه رونی دغه خويندي ټول یو کور یو ځای شوی نو پای کې د ځینې کسان به بیمارانی اوس پر کا اساساس زویم زه اوس بار بی احتیاطه ګرځم کنه او زه ځان سره بیماری کورته وېسم زما مور زما پلار هغه کمزوري پرسکه یا نورې بیماریانې ورته یا ماشومان دي او هغوی ته ولګي نو زه خو زه ټیک ټاک یم زه به صبر هم وکړم زه به چې کوم دی نو سیټ به شم خو لکه دا دی چې کوم بیمارانې د مخکې نه او هغوی ته نورې بیماریانې لکه د شوګر او بلډ پریشر او د زړه او وغیره دغه شانې چې کوم مرضونه چې هغه الریډي دونه تکلیف دی چې انسان چې کوم دی هغه راغونډ کړي د هغه بدن یې راغونډ کړي نو هغې باندې چې بیا دا کرونا هم حمله وکړي نو د هغې سره بیا نور هم خرابېږي نو دا بچاو چې کوم دی دا موږ دا نه کوو چې ګینې موږ صرف خپل غم اخیستي او د ځان غم کوو د ځان غم موږ نه کوو موږ به خپله هر څنګه چې کوم دی نو هغه دغه به وکړو جنګ به وکړو د بیمارۍ سره دغه به وکړو خو غم دا دی چې کوم ماشومان دي کوم مشران دي نو هغوی تکلیف چې کوم دی بیا ډېر زیات دي او هغوی ته چې کوم دی نو تکلیف ډېر زیات رسي او ټیک کېدل هم ډېر زیات چانس کم وي که نه الله دې وکړي چې موږ ټول چې کوم دی د دې بیمارۍ نه او د دې سره د نور چې څومره هم غمونه دي یا پتونه دي د هغې نه هم الله پاک د روژې په خاطر سره موږ بچ وساتي ځکه چې د هغه نه علاوه چې کوم دی بالکل د ملګري لکه خبره هم کړه چې الله پاک چې کوم دی نو هغه چې څه غواړي هغه کېږي نو بالکل الله پاک انسان له چې کوم دی سوچ فکر ورکړی عقل ورکړی دی او دی پریښی دی په دې دنیا کې ورته ویلي چې دا یو سمه لار ده یو بده لار ده اوس چې په کومه باندې ځي نو هغه چې کوم دی نو هغه څوک بیا راټینګی نه پړی ورپسې پریښی که هغه ښه کوي او که بد کوي نو دغه شانې بالکل نو تا ته دا سوچ فکر درکړی دی چې ځان چې کوم دی بل تا سره اسلام دی علما دي تپوس دی وکړه د عالمانو نه تپوس وکړه چې د وبا په حوالې سره چې کوم دی نو اسلام موږ ته څه تعلیمات راکوي نو تا ته بیا پته ولګي دا خو نه چې سړی د ځان نه لکه خبرې شروع کړي او د خپل عقل نه خبرې نو په ځینو څیزونو کې چې کوم دی خپل عقل چې کوم دی دا دومره نه استعمالول پکار بلکې تپوس کول پکار یو څه فرض که ما یو مولانا صاحب اورېدو هغه ویلي چې لکه زما د دې سره سویم زه ته وایم چې کرونا اخوا یا دی خوا زه مولانا یم زما چې کوم دی خپل یو دغه دی ذمواریانې دي خپل دغه دي د دې چې کوم دی نو د دې چې کوم ماهرین دي ډاکټران دي هغوی به وایي چې یاره څه کول پکار دي څه نه دي موږ به هم د هغوی منو اوس چې دین خبر راشي او د دین حوالې سره خبرې نو بیا څوک دا نه کوي چې ډاکټر له ورشي چې یاره دا مسله دا څنګه ده نه دا ډاکټر به تا ته وایي چې ورشه د مولانا صاحب له ورشه عالم له ورشه جومات ته لاړ شه نو د هر یو څیز چې کوم دی خپل سپیشلیست دي او دغه عقل له انسان له الله پاک ورکړی دی په دغې باندې چې کوم دی نو موږ به دا سوچ فکر کوو چې کم څه ښه دي کم بد دي او دا یو څیز چې کوم دی حساب کتاب دی نو چې څه کاري هغه به ریبي که ته دا سوچ کوې چې یاره دا خو چې کوم دی نو یوازې دا نه د مسلمانان مري کافران مري وبا ده بیا په دې کې به دا نی چې دا تور دی او دا سپین دی او دا رنګ او دغه چې کوم دی هغه بیا دې ته نه ګوري نو هغه انسان بچ کېږي چې هغه احتیاط وکړي بل دا دی چې مرګ خو ټیک ده فرض که ته ژوندی پاتې شوي ښه خبره ده نور خلکو سره به ښه کار وکړي خپل چې کم دی نو دنیا نیکۍ به وګټي ځان له به جنت وګټي نو مرګ خو لکه حل نه دی که نه مرګ دا دی چې تاسو ګورئ مزبل شاه صاحب الله تعالی چې دی نو تپوس کې ستا د اختیاراتو هغه تعالی حق درکړی لار د اختیار یې درکړی ده ته ښه کې که بد که څنګه له تا ووې خبره شو کړله چې یاره دوه لارې دي ته په ښځې او که په بده باندې دی بالکل نو تا نه بل ته تپوس کوي چې تا ته ما دوه لارې درکړو تاسو دومره عقل تا نه جنګول ته په ښه لاره تلې نو همدغه اختیار یې تعالی درکړی دی نو چې ته په ځای د دې چې ته سیټ ته شي د ځان حفاظت وکړې د ځان محفوظ کړي په ځای د دې ته ګڼې ته ځي نو دا خودکشي هم ده
او دا چې کوم دی دا هغه لار چې کومه دویمه لار خبره ده بالکل بالکل به د اختیار تپوس کېږي بالکل خودکشي حرام ده چې کوم دی نو دا دی چې انسان له سوچ او بیا لکه دا نه ده اوس د انسان خپل عقل چې څومره وي که نه اوس ما چې څومره فرض کړه زما څونه سټډي زما څونه زه پوه یم نو هغې مطابق به زه ځم خو زمونږ عالمان دي د هغوی ذهنونه د هغوی زړونه چې کوم دی ډېر پراخ وي هغوی سره ډېر علمونه وي مزمل شاه صاحب زما څلور ماماګانو تپوس کول پکار یا زما څلور ماماګانو نو درې خو مخکې وفات شوي او په دې 15 تاریخ باندې زما کشرې ماما وفات شو هغه چې موږ لاړو د بیمارو امین نو مشران ته دي موږ په موبایل باندې رابطې وسره وي خو چې کله وفات شو موږ لاړو نو ما یې زوی نه تپوس کول څنګه چې هغه ماته وی یاره دی به یې نه سمېدو دی به یې سار بازار ته وتو ماسپښین بلاړ نو ماښام به راغی سینې خراب شو موږ ډاکټر له بوتو خو د میډیسن هم نه خوړل او د وی هم نه خو بیا چې کله وغورځو موږ بیا د ډاکټر له بوتو ډاکټر بیا موږ هسپتال ته ولېږلو چې هلته دا که نه هغه دی چې په اخري سټیج کې دی او یقین وساته په دویم مرض باندې وفات شو نو کرونا ډېر ظالم څیز دی اوس دا دریم لهر چې کوم دی دا خو دومره تیز دی چې ته چې په ځان پوهېږې تا به ورته به وړي بالکل دا دریم لهر ډېر خطرناک دی نو په دې کې اصل کې بدنونه خلک کمزوري کړي دوه چاپیوالي ذهني ته نو دا دی چې موږ له حوصله پکار ده او دې لپاره حوصله چې کوم دا ډېر لازمي ده حسن اساس صاحب او دا دی چې کوم بیماران دي هغوی له هم حوصله ورکول پکاري ځکه چې صبر او حوصله چې کوم دی دا او شکر ایستل پکار دی الله تعالی په هر حال باندې ځکه چې امتحانات دي یو انسان باندې امتحان راوستو نو هغې بدله به ورکوي الله پاک اخره کال دی دا اخلو هغې نه بعد چې کوم دی بیا اجازه تلو یو نعت شریف دی هغه هم بیا ورو السلام علیکم وعلیکم السلام مزمل شاه صاحب څنګه حال دی خیر دی ټیک ټاک یې بالکل شکر دعاګانې دي زما ورور څوک کوم ځای نه خبرې کوم د مهستانه پروګرام مې ولګولو ډېر ښکلی پروګرام روان دی ډېره مزه کوي ډېر ښکلی پروګرام دی رمضان مبارک وي ډېره مننه خوشحاله اوسې دعاګانې کوه دعا به کوو درته الله دې بس تاسو هم خوشحاله ساتي او الله پاک توفیق راکړي چې دا پاتې روزې ښې ښکلې دې کې عبادات ډېر وکړو امین ډېره مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې او بالکل موږ ورته دعاګانې کوو سناساس صاحب یو 8 منټه چې کوم دی نو موږ سره یو نعت دی او یو کهاني ده هغه به اورو او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو موږ سره نیم منټ دی څه اجازه اخلو بالکل مینوال پروګرام رنګ زما د خاورې زه مزمل شاه سناساس صاحب عبدالله شاه بغداري صاحب نن په چوټۍ دی دعاګانې ورته کوئ موږ به ورته دعا کوو چې چېرته مو اوسئ ښاد آباد اوسئ او بریالي اوسئ د لوی الله په امان بای ټاټا قدرمن اوریدونکو پروګرام رنګ زما د خاورې دا وخت سر ته ورسېده مزمل شاه صاحب تاسو واغسته اجازه ته موږ په خپلو دعاګانو کې یا ساتئ زه ستاسو کوربه حسن اساس او پتلو کې یو خبره چې دا میاشت د عباداتو میاشت د صدقاتو د خیراتو میاشت راځي چې د عباداتو سره سره خپل صدقات هم یقیني کو او الله تعالی ته چې د خپل غاړه سپکه کو په لوی الله مسپارم والسلام احمد نبی سلطان